عزیزانو د فرعون د قوم یو سړی د حضرت موسی علیه السلام د یو څوک د وجې نه مردار شو چې د هغې د وجې نه د موسی علیه السلام د ژوند رخ بدل شولو. عزیزانو دا واقعه د هغه زمانې د کله چې موسی علیه السلام د فرعون شاهي محل کې اوسېدلو او موسی علیه السلام ته د دې خبرې اړو احساس نه و چې هغه به په راتلونکي زمانه کې د الله یو لوی پیغمبر جوړیږي. نو خوږو دوستانو په دې نننۍ واقعه کې به موږ دا خبره بیانو چې د دې سړي د قتل کولو څه وجه وه او کله چې موسی علیه السلام د سړی قتل کو نو فرعون ته د دې اطلاع چا ورکړه او کله چې فرعون ته اطلاع وشوه نو چې هغه د موسی علیه السلام د قتلولو منصوبه جوړه کړه نو حضرت موسی علیه السلام له اطلاع چا ورکړه چې فرعون ستا د قتل منصوبه جوړی لہذا تاسو د مصر نه وځئ او بل چرته لاړ شئ. کله چې حضرت موسی علیه السلام د مصر نه لاړو نو موسی علیه السلام باندې څه قسمه حالات راغلل. نو دوستانو د دې ټولو سوالونو جوابونه به موږ ستاسو په مخ کې وړاندې کوو. دوستانو د حضرت موسی علیه السلام پرورش د فرعون شاهي محل کې شوی و. کله چې موسی علیه السلام ځوانۍ ته ورسېدو نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته حکمت او دانایی ورکړه او خپل نعمتونه یې پرې وکړل. یوه ورځ موسی علیه السلام د ماښام نه بعد یا د غرمې په وخت کې ښار ته ووتلو کوم وخت چې خلک په خوراس کاکوي یا په خوب کې مشغولو او لارې کوڅې خالی وې نو موسی علیه السلام ولیدو چې یو اسرائیلي او یو قبطي د فرعون د قوم په خپلو کې جګړه کوله. اسرائیلي چونکې د موسی علیه السلام د قوم نه و نو هغه بني اسرائیلي موسی علیه السلام ته د هغه قبطي شکایت وکړو او دا غ ظلمی بیان کو چې موسی علیه السلام ته په هغې باندې غوسه راغله. نو موسی علیه السلام هغه قبطي له یو مضبوط سوک ورکو. د الله شان ته ګوره، موسی علیه السلام چې څنګه قبطي له سوک ورکو نو فوراً هغه مړ شو. د موسی علیه السلام اراده د قتل نه وه خو د الله فیصله داسې وه چې هغه مړ شو. د قبطي په مرګ باندې حضرت موسی علیه السلام ډېر خپېمانه شو او موسی علیه السلام پوه شو چې دا خو د شیطان کار وشو ځکه چې شیطان خو د انسان ښکاره دشمن دی. نو موسی علیه السلام د خپلې غلطۍ اعتراف وکړو او د الله تعالی نه یې معافي وغوښته نو الله تعالی معاف کو. کله چې د موسی علیه السلام د لاسونه قبطي قتل شو نو موسی علیه السلام د دې واقعې نه بعد ډېر زیات خوف زده و. که چېرته فرعون ته د دې واقعې پته ولګي نو هغه به زما سره څه کوي. سبا له بیا موسی علیه السلام ښار ته ووتو نو څه ګوري چې هماغه بني اسرائیلي او بل یو قبطي د فرعون د قوم بیا جګړه کوي. اسرائیلي چې کله موسی علیه السلام ولیدو نو موسی علیه السلام نه بیا د مدد درخواست وکړو. نو موسی علیه السلام هغه بني اسرائیلي ته غوسه شو چې ستا نور څه کار نشته همیشه جګړې کې او خلکو له پریشانی جوړه. د موسی علیه السلام مقصد بني اسرائیلي ته صرف تنبیه کولو چې دا سم شي خو بني اسرائیلي دا خیالو چې ګنې موسی علیه السلام ما وجني. نو هغه بني اسرائیلي د خپل ځان د بچ کولو دپاره شور شروع کو او ویلې موسی پرون دې مې یو سړی وجلی دی او نن ما وجنې. پرونی واقعه صرف د دې بني اسرائیلي مخې ته شوه نور هیڅ څوک نه و. د دې وجې نه تر اوسه پورې هیڅ چاته پته نه وه چې دا قتل چا کړی و لیکن نن د دې بني اسرائیلي د وینا د وجې نه هغه قبطي ته پته ولګېده چې پرونی قتل خو موسی کړی دی. کله چې قبطي واورېدلو چې پرونی قتل خو موسی علیه السلام کړی دی فوراً د فرعون دربار ته حاضر شو او هغه خبر کو چې پرونی قتل خو موسی کړی دی. فرعون چې کله خبر شو نو هغه خپله کمیټي راوغوښتله او په هغه کمیټۍ کې د قبطي د قصاص متعلق مشوره وکړله. آخرکار یې دا فیصله وکړله چې موسی علیه السلام د قبطي په قصاص کې قتل کړلی شي. په کوم مجلس کې چې فرعون د حضرت موسی علیه السلام د قصاص او د قتل کولو فیصله وکړله
نو په دغه مجلس کې یو داسې انسان موجودو چې خپل ایمان یې پټ ساتلی و. کله چې مجلس ختم شو نو فوراً هغه د موسی علیه السلام ته په منډو منډو راغی او موسی علیه السلام ته یې وویل چې زه تاله مشوره در کومه چې فرعون او د هغه سردارانو ستا د قتل فیصله کړې ده، لہذا ته د دې ځګي نه وځه او بل چرته لاړ شه. موسی علیه السلام ته چې د خپل قتل د سازش اطلاع میلاو شوه نو پټ په پټه د مصر نه مدین طرف ته روان شو چې اسې نه چې فرعون مې قتل کی. د سفر په دوران کې حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی نه د ظالمانو د ظلم پناه غوښتله. موسی علیه السلام سفر کولو تر دې چې حضرت موسی علیه السلام مدین علاقې ته ورسېدلو. کله چې موسی علیه السلام مدین ته ورسېدو نو موسی علیه السلام څخه خلک ولیده چې هغو د کوی نه خپل ځناورو له اوبه ورکوي او دوه ښځې داسې ولیدلې چې هغو خپلې بیزې شاته شړي. نو حضرت موسی علیه السلام د همدردۍ د جذبې د وجې نه د هغو خواته لاړلو او د هغو نه یې تپوس وکړو چې څه وجه ده چې تاسو خپلو بیزو باندې د اوبو څښلو په ځای باندې شاته شړئ. نو هغو جواب ورکو چې مونږ کمزور یو او د کوی نه مونږ اوبه نشو راویستلی او زمونږ پلار هم ډېر بوډا دی. د دې وجې نه مونږ د خلکو انتظار کوو چې کله دا خلک خپل څاروي اوبه کړي نو د دیو نه چې کومې اوبه پاتې شي نو هغه بیا مونږ په خپلو بیزو باندې څکوو. نو موسی علیه السلام د همدردۍ د وجې نه د کوی نه اوبه راویستلې او د هغو بیزو باندې وڅکولې. کله چې موسی علیه السلام د هغو بیزو باندې اوبه وڅکولې او فارغ شولو نو د هغې نه بعد هغه یو سایه‌دار ځای باندې کېناستلو او د الله رب العالمین نه دعا وغوښتله چې پروردګاره ته چې کوم څه مال راکې نو هغې ته زه محتاج یم. علماء کرامو ذکر کړي دي چې دا دوه جینکۍ د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وي. په دغه ورځ باندې دا دواړه کور ته زر ورسېدې. نو حضرت شعیب علیه السلام حیران شو او تپوس یې ترې وکړو چې څه وجه ده تاسو خو نن د وخته رالی. نو هغه ورته پوره واقعه بیان کړه. نو حضرت شعیب علیه السلام د دې دواړو جینکو نه یې وراولېږله چې هغه نوجوان ته ووایه چې زما پلار تا غواړي چې تا ستا مزدوري درکړي. کله چې موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام خواته لاړلو او هغو ته یې خپله پوره واقعه بیان کړله چې دغه رنګې به د فرعون د قوم نه یو سړی وژلی دی او هغو زما د قتل اراده کړې وه نو زه داسې راغلمه. نو حضرت شعیب علیه السلام موسی علیه السلام له تسلي ورکړله او ورته ویل چې د دلته په امن سره اوسېږه، ته د ظالمانو د ظلم نه خلاص شوی. بیا حضرت شعیب علیه السلام د موسی علیه السلام د شخصیت نه متاثر شو. نو شعیب علیه السلام ته وفرمایل چې زه دا غواړم چې د خپلې یوې لور تا سره نکاح وکړم. نو شعیب علیه السلام خپله یوه لور موسی علیه السلام له په نکاح باندې ورکړله او موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره 10 کاله تیر کړلو او بیا خپل وطن مصر ته لاړو.